بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو او مینوالو کتونکو السلام علیکم. زه یم سنگر خان. باور لرم چې روغ جوړ به خوشحاله به. نن ما سره د چارسدي ضلع د تنگي د تحصیل چیرمن د چا تعلق چې د سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره دی حاجی فضل امین صاحب په پروګرام کې ملمه دی. حاجی صاحب په خپل پروګرام کې تاسو ستړي مشي او په خیر راغلی وایم. مهربان جی. نن به موږ د حاجي صاحب نه د هغوی په ژوند باندې معلومات ترلاسه کوو چې هغوی دغه سیاسي سفر د کله نه شروع کو څنګه یې شروع کو. موږ به د هغوی نه دا هم پوښتنه کوو چې د هغوی بیا د پاکستان تحریک انصاف ته راتګ څنګه وشو او دا به هم معلومات کوو چې دغه 9 مۍ عام طور چې کوم ته 9 مۍ ویلی کېږي په هغې کې پرې څه تکلیفونه تېر شوي دي، جیلونه یې څومره خوړلي دي، نور د کوم تکلیفونو سره مخ شوی دی. نو حاجي صاحب دغه اولنۍ پوښتنه ستاسو مخې ته ږدم چې سیاست ته د راتګ څنګه وشو، د هغې په شا باندې څه داسې محرکات او څه څیزونه دې ته متحرک دی چې یاره د نورو میدانونو په ځای باندې سیاست ته لاړ شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږ وروره موږ ستاسو د دې چینل هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو، ستاسو هم ادا کوو چې تاسو خپل قیمتي ټیم ویسته دلته رالی او موږ هم د خبرو اورېدلو یو موقع راکړه. سیاست خو چونکې زمونږ په علاقه کې کول ډېر زیات ګران دا به تاسو ته پته نه وي، ځکه چې هلته داسې محدود یو 2 پارټۍ وي چې په هغې کې به د ټیم تېرو خو ته به ټیک ټاک وي، که په هغې کې به د ټیم نه تېرو نو داسې خلک وو چې تا له د مسئلې کتلې. خو چونکې موږ چې وکتل نو هلته یو د غلامۍ زندګي وه. که محدود کسانو که د هغوی سره ستا رویه او تعلق ټیک و د هغوی به د خدمت کوو، خو ستا به څه ناسه کېدل، که نو یو د غلامۍ زندګي وه، غلامي به دې تېروله. موږ د هغې دپاره او د قوم د خدمت دپاره یوه جذبه په زړه کې راله او هغې په رڼا کې موږ د سیاست ته راووتو. الحمدلله زه به تاسو ته دا ووایم چې زه په 2003 کې سیاست ته راوتم. 21 کاله مې وشو. په دې 21 کاله کې دا زه ستا د چینل، ستا د سکرین، ستا د شیشه په وساطت دا ویلی شم چې او د الله شکر ادا کوم، د ټولو نه مخکې د الله شکر ادا کوم. که د چا څه په لار تلم، که د چا مې خدمت کړی، که د چا زما د وسه څه منډه تړله کېده نو الحمدلله دا به مې په ذاتي بیس کړي او د چا جیب ته او د چا نه به مې مدد او مرسته په دې نه غوښتي چې زه ستا خدمت کوم. الحمدلله که ټول مې کړی دی نو صرف د الله د رضا مې کړی دی. دغه دویم تپوس تاسو مخې ته ږدم چې څنګه تاسو ذکر وکړه چې دغه ځای کې 2 پارټۍ وي، نو دغه آیا ستاسو د پاکستان تحریک انصاف ته راتلل د عمران خان د نظریې نه متاثره کېدلو که نه د دغه 2 پارټو خلاف یو بغاوت و؟ یاره جی دا خو داسې کار و چې موږ یو پیره زمونږ د MPA صاحب موجوده هم دی او سابقه هم دی، موږ د ده سیاست ته د ده په ملګرتیا کې راوتي او د ده سم ملګرتیا کړې. یوه پیره موږ د آزادو نه الیکشن وکړو د دوی سره. هغه الیکشن چونکې موږ ګټلی و خو هغه ټایم کې د نشنل حکومت و، هغه سیټ یې موږ نه واخېسته. څه زما د الله نه غلطی چې 1559 او که 1569 بیلټ پیپر یې سرکاري اوټونه موږ پسې حساب کړه چې دا راله او دا سیټ موږ په هغې وګټه. خو د هغه ټایم هم تېر شو، د هغې نه پس چې بیا کله په 2013 کې زمونږ MPA صاحب الیکشن ته ودرېده نو دا ملګري ورسره راټول شو او موږ ته د QWP ټیکټ حاجي صاحب ته میلاو شو او موږ په 2013 کې چې کومه ګټه بیا مونږ تېره نو موږ د QWP په ټیکټ بیا مونږ تېره. بیا په 2018 کې دا
چونکې 15 کاله په صوبه کې د عمران خان حکومت تیر شو او د عمران خان د حکومت چې موږ کم د عمران خان سوچو کم ویژن هغې موږ دومره متاثره کړو چې که تاسو لنګرخانې کتلی وې که تاسو هسپتال کتلی وې که تاسو صحت کارت کتلی وې که تاسو د هغې نه علاوه هسپتالونه کتلی وې چې څومره د هغه ویژنو او د هغه کارونو نه هغه موږ ته ټیک ته ښکاره شو او په 2018 کې موږ سره د خپل ایم پی ای او د خپلو ملګرو چې څونه ډله پرونه موږ په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو او زموږ ته په هغه ټیم کې د پاکستان تحریک انصاف ټیکټ زموږ ایم پی ای صاحب ته میلاو شو او الحمدلله هغه ګټه موږ بیا په دویم ځل ترلاسه کړه. تاسو یقینا د خالد صاحب ذکر کوئ هغه ستاسو ایم پی ای دی. بل دغه بل سوال طرف ته ځم چې کله دغه 9 مئی کېدله نو په دغه کې بیا د پاکستان تحریک انصاف چې څومره قیادت دی چې څومره کارکنان دي که د چا په پارټۍ کې لږ وخت شوی و که د چا ډېر وخت شوی و نو په هغوی باندې یقینا چې ډېر زیات تکلیفونه تیر شوي دي جیلونه یې خوړلي دي وهل ټکول یې خوړلي دي اف آی آر یې پکټ شوي دي نو تاسو باندې په خپل ذاتي تور د کم کم تکلیفونو سره مخامخ شوي یئ. یا زه به تاسو ته دا خبره کوم چې په 2022 کې په 8 مئی باندې ما ته د پاکستان تحریک انصاف د تحصیل تنګي صدارت حواله شو. په 9 مئی موږ تعارفي میټینګ راوغوښته او د هغه میټینګ په دوران کې اطلاع راغله چې خان صاحب یې ګرفتار کړو چې موږ هغه راووتو او موږ په تنګي موړ کې دومره پرامن احتجاج کړو چې هغه تاسو کتلی شئ چې یوه ګمله هم پکې نه ده ماته شوې. یوه ګمله که هغه ویډیو تاسو مخې ته راوړل نو انشاءالله زموږ په منځ کې د فروټو ګاډۍ هم ولاړې دي شربت هم خرڅېږي خو چونکې په یو ټایم باندې په کم ټایم کې چې موږ په تنګي موړ کې احتجاج کوو په تنګي کې هم راباندې اف آی آر وشو په 400 کې په سیټي تانه کې هم راباندې اف آی آر وشو او په پړانګو کې هم راباندې اف آی آر وشو. په یو ټایم یې موږ باندې په 3 ټانو کې اف آی آر کړی او موږ په دغه کې په تنګي کې موږ جیل ته تللي په سیټي کې هم زه جیل ته تللم او په پړانګو کې هم زه جیل ته تللم او الحمدلله دغه جیلونه مې هم ورسره تېر کړي دي. بیا د هغې نه علاوه که تاسو زما نه په شیشه هم تپوس کولی شئ نو ما صرف دغه ډیوټي کړې ده د خپل ورکر دپاره د عمران خان دپاره د پاکستان تحریک انصاف دپاره چې ما زه به سهار تلم تحصیل ته د تحصیل نه چې به رالم او بیا به د چا رهایي وشوه جیل ته به تلم چې د جیل نه به رالم بیا به تانې ته تلم خو الحمدلله تاسو رالی او یوه سروې یې وکړه نو څنګه چې د نورو تحصیلونو د خلکو په کورونو باندې چاپې والې شوي دي د خلکو ورکران یې ټارچر کړي دي نو الحمدلله د هغې په نسبت په زمونږ د مشرانو زمونږ ایم پی ای صاحب هم بلکل په ګراونډ ناسو او هغه به هر ټیم سره د اف آی آرو باوجود زمونږ تپوس کوو زمونږ خواله به راتله او موږ له د شاته سپورټ راکوو او نه زمونږ ورکر چېړلی شوی دی. جی جی صاحب دغه بل تپوس تاسو مخې ته ږدم چې تاسو نن سبا د تنګي د تحصیل چیرمین یئ نو دغلته کې چې کومه د حکومتي مشینري ده ستاسو د لاندې په تحصیل په سطح باندې نو هغه تاسو سره تعاون کوي که نه کوي؟ یاره جی دې خو به تاسو ته یو خبره وکړم چې دا ټول هر څه د ټولو نه مخکې اول په ځان کې دي. ته چې کله هم یو کور ته لاړ شي نو هلته به ته ځان د خپل ډسپلین په خپله برابرې. موږ چې د کله نه تحصیل ته تلي نو زمونږ که اے سی صاحب دی اے سی صاحبه ده ډبل اے سی صاحب دی زمونږ ډي سي پي دی زمونږ تحصیلدار دی زمونږ چې څومره حمله ده دغه تحصیل کې دننه څومره مشینري ده نو الحمدلله موږ له ښه عزت راکړی دی او ښه عزت هم کوي او ښه جایز مطالبه زمونږ منلې ده او هغه کار راله کړی دی. یو تپوس بل دا کوم چې سیاستدانان عموما د تنقید سره مخ کیږي او بیا چې کله سوشل میډیا راغلی ده نو دغه تنقید کې اضافه شوې ده که تنقید په ځای باندې وي
خو خیر دی انسان برداشت کولی شي. خو چې کله تنقید بې ځایه وي کیریکټر اسیسینیشن ورته عام طور باندې ویلی کېږي. یو سړي کې یو کار موجود نه وي، یو میډیا یو چینل یا یو هاوس د پیسو په لالچ کې یا د ذاتي څه د بغض له وجې نه د یو سیاستدان دغه باندې تنقید شروع کړي، نو که تاسو سره ذاتي طور داسې چرته کې وشي یا شوي وي نو هغې ته ستاسو څه ریسپانس ورته څه وي؟ یاره جي زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې معامله ټیک ساتل اوس زه به درته د خپل ذات خبره وکړم چې که زه یو تنقید یو سړی په ما کوي نو زه خو وایم چې زه خپل معاملات د خپل ځان او د الله په منځ کې ټیک وساتم که نه نو دا به بهتره خبره وي. بلکې یو سړی بې ځایه ځای تنقید کوي، الزام لګوي، نو الله تعالی به پرې هغه له خپله سزا او جزا ورکوي او ماته به انشاءالله خیر میلاویږي. ځکه که موږ ټول هر څه راټول کړو که نه او موږ ته دلته یو واک اختیار میلاو هم شي نو دا به زه تاسو وایم چې دا ډېر محدود وي. موږ د پاسه بل باچا شته، هغه زمونږ باچایي هم کوي او زمونږ نګراني هم کوي، او هغه چې څوک د عوامو په خیرخوی نو الله تعالی د هغه هم خیرخوی، چې څوک د عوامو خیر لټوي الله تعالی د هغه انسان خیر لټوي. خو دا کوم خلک چې تنقید کوي نو د دوی نور څه زده نه وي، بس صرف تنقید ته پاتې شوي دي او تنقید کوي نو انشاءالله الله تعالی به له سزا او جزا ورکولو والا الله دی، الله به ورته سزا او جزا میلاوي. صحیح ده، تنقید د اصلاح لپاره پکار دی. د میډیا کار هم دغه دی چې هغه کم ځای کې ناخوښه کارونه کېږي نو هغه مخې ته راوړلی شي او د هغې اواز وګرځي. خو بیا د چا په ذات باندې بیا الزامونه لګولو نه زما خپل هم دا پیغام دی چې د هغې نه اجتناب وکړلی شي او دغه نقصان رسوي. تاسو په تحصیل په لیول باندې منډې ترلې ډېرې وهئ، هسپتالونو ته هم تاسو دورې کوئ، هلته کې ګورئ چې کار څنګه روان دی، نورو ځایونو ته هم منډې ترلې وهئ. نو آیا ستاسو د دغه منډو ترلو سره په دغه د تحصیل په لیول چې کومې مسلې دي په هغې کې کمی راغلی دی که نه دغه مسلې ورځ تر ورځه باندې زیاتېږي؟ یاره انشاءالله کله چې هر انسان زنه دا یو محنت کوي نو الله تعالی ولا دغه محنت بدله ورکوي. نو زمون خو خپل دا سوچ دی که تاسو کتلی نو زمون د تحصیل تنګي ټیمې په ټول KPK کې په 1 نمبر راغلی چې د اختر په ورځ زه په خپله زما سټاپ زما څونه د ټیمې مشران دا راوتي دي او موږ صفایي الحمدلله دا په 2 ورځو کې کنټرول کړې ده چې څونه غټ اختر و دې تاسو ته پته ده چې دا ډېر مسلې جوړوي خو الحمدلله هغه هم موږ کړي که زموږ هسپتال دی نو که څه مسلې پکې پاتې خو دا به حل کېږي کله چې هر انسان کوشش کوي. آخري پوښتنه ستاسو مخې ته ږدم چې د تحصیل په لیول باندې چې کوم ترقیاتي کارونه دي نو د هغې لپاره څه ستاسو څه هلې ځلې دي، د هغې څه پروګرام دی؟ د تحصیل تنګي زه به ته رورجان یو خبره وکړم که ته کله رالې نو زمونږ له خدای پاک داسې مشر راکړی MPA صاحب زمونږ MNA صاحب هم خو که تاسو وګورئ نو په هغه علاقه کې به تاسو ګرځېدلي یئ چې چیف منسټر خو نشم حسابولی خو که یو وزیر په خپل علاقه کې څومره کارونه کړي نو د هغې په ډبل به زمونږ MPA صاحب کارونه راوړي او کړي به یې. خاص کر که تاسو زمونږ روډونه وګورئ نو انشاءالله ډېر محدود پاتې دي، په هغې باندې به هم کارونه روان شي، پیسې به هم ریلیز شي او د هغې نه علاوه زمونږ د تحصیل په لیول چې کوم کار دی نو انشاءالله دا امید د الله لرو چې زمونږ CM صاحب موږ ته پیسې ریلیز کوي لګیا دی نو موږ ته به هم پیسې میلاو شي چې کوم کارونه زمونږ د وسې نو هغه به مندا کوي انشاءالله. ډېره زیاته مننه فضل امین صاحب، ستاسو مصروفیات ډېرو، دغه سیاسي هلې ځلې مو وې، میټینګونه مو او د دومره ډېرو مصروفیاتو باوجود هم موږ له وخت راکړو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ او د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو او مینوالو کتونکو له تاسو نه هم اجازه غواړم
په بل خپرونه کې به لیدل کتل کېږي. ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. مهرباني.